د متفقه فیصله ده په ملکن ډویژن کې اوسېدونکی هر فرد بشر چې د هر سیاسي ګوند سره تعلق ساتي او د هر مکتب فکر سره او د هرې شعبې سره تعلق ساتي زمونږ یک یوه چغه ده او هغه دا ده چې مونږ په خپل ډویژن باندې مزید ټیکسز دا مونږ نه منو. ستاسو په دې قرارداد کې زمونږ د ټولو سره اتفاق دی که نه باندې یو خبره وغوښتله چې زمونږ د ولس غریب دی دوی به د ټیکسز نه مستثنا ساتي او د بده مرغه په ډېرو اوقاتو کې په داسې طریقو سره ډایرکټ او انډایرکټ ټیکسز دلته هغه نافذ شوي دي چې خلک هم د هغې نه زیات آګاه نه دی او ګریجولي رفته رفته مرحلهوار هغې طرف ته خبره روانه ده. او اوس زما په خیال باندې دا وخت د سیاست نه دی چې مونږ سیاست کوو. مونږ دلته صرف د دې یوې چغې دپاره راغونډ شوي یو د خپل مشر ته وایو ته ګورنر صاحب تاسو په دې ځای کې د ریاست او د حکومت د دواړو ستاسو پارټي د حکومت او ستاسو عهده د ریاست نمایندګي کوي. مونږ تاسو نه سوال کوو. مونږ د ولس دلته تاسو ته درخواست کوو چې زمونږ په دې ولس باندې رحم وکړئ. زمونږ 60% ځوانان هغه په بهر ملکونو کې په سعودي عرب کې په ملیشیا کې په دوبۍ کې د هغې په سرو شګو کې خپلې ځوانۍ خاورې ایرې کوي دومره ګټي چې دلته پرې د خپل بوډا پلار او د بوډۍ مور او د خپلې بیبي او د خپلو بچو هغه روزي پرې روانه ده. الریډي دلته چې مونږ ته کوم سامان زمونږ سپر سټورز ته راځي جنرل سټورز ته راځي زمونږ اشیایي ضرورت راځي نو د اګستلو په وخت کې په هغې باندې جي اس ټي پی کېږي او هغه زمونږ نه په بلونو کې او په کاتو کې وصولیږي. زمونږ سرکاري ملازمین الریډي هغه ټیکسز پی کوي. مونږ د بجلۍ په بلونو کې الریډي ټیکسز پی کوو. مونږ چې کوم نمبري ګاډي واخلو د هغې په پرمټونو باندې او د هغې په ټوکنو باندې مونږ ادایګي خپله کوو. مونږ د انتقالاتو په دوران کې 4% ټیکس دا مونږ ادا کوو. خو د دغه دومره انډایرکټ ټیکسز او بلکې بعضې ډایرکټ ټیکسز هم دلته لاګو شوي دي چې د ټي ایم ای په شکل کې دي یا نور مختلف دي. مونږ وایو چې دا خبره په دغه ځای پرېښودلی شي دا به ډېره زیاته بهتره او په داسې ونه شوله زمونږ د طرف نه متفقه چغه ده او متفقه اعلان دی متفقه فیصله ده په ملکن ډویژن کې اوسېدونکی هر فرد بشر چې د هر سیاسي ګوند سره تعلق ساتي او د هر مکتب فکر سره او د هرې شعبې سره تعلق ساتي زمونږ یک یوه چغه ده او هغه دا ده چې مونږ په خپل ډویژن باندې مزید ټیکسز دا مونږ نه منو. ستاسو په دې قرارداد کې زمونږ د ټولو سره اتفاق دی که نه او انشاءالله العزیز مونږ حکومت ته درخواست کوو که صوبایي دی که وفاقي دی که ریاستي ادارې دي چې تاسو دا کومه کمي زما د بچو نه او زما د خولو نه پوره کوئ. د اف بي آر فیډرل بورډ اف ریونیو د هغې خپل رپورټ دی چې کراس بارډر څومره سمګلینګ کېږي دا سالانه 20,000 ارب روپۍ پاکستان ته تاوان ورکوي. د 2024-25 چې کوم بجټ را روان دی زموږ وفاقي بجټ د هغې تخمینه 16,000 ارب روپۍ ده چې صرف دا کراس بارډر انشاءالله العزیز دا شته بجټ پکې هم پوره کېږي او نور به هم د دې قوم او د دې ولس په سرونو باندې تندر دا به نه راپرېوځي او مونږ معاف کوئ او که داسې ونه شوله انشاءالله العزیز داسې تحریک په ملکن ډویژن چلی داسې تحریک چې تاریخ به یاد ساتي او خلک به خپلو اولادونو نسلونو ته بیا وروستو وصیتونه کوي چې دا غیرتمنده خاوره ده دا پښتنه خاوره ده مونږ په جرګو پوهېږو مونږ د سوال او د ملت په انداز کې د خپلو واکمنو ته د خپل طرف نه دا پیغام ورکوو. د ضلع بنیر په سطح باندې زمونږ قومي مشر تشریف فرما دی میاں سید لایق باچا صاحب مونږ جرګه کړې ده او د ټول ملګن ډویژن د هرې ضلعې په سطحو باندې جرګې شوي دي او روانې دي. دلته به تاجر برادري او سیاسي خلک سرکاري خلک دا به ټول په یو پیج باندې وي او دا یو موټی به وي. د یوې خبرې دپاره به مونږ د دې یوې ایجنډې دپاره به مونږ وړوکی لوی نر ښځه ځوان بوډا ټول په ټوله متفق یو. مونږ په هېڅ صورت په خپله خاوره باندې داسې قسم فیصلې نه منو. ډېره ډېره مننه او ډېره ډېره شکریه. جزاکم الله احسن الجزا.